هو تسطريان هو سورة البقرة آية نمبر 92. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. روان تعالی بنی اسرائیل ته خطاب کوي چې ګوره تاسو ته حضرت موسی علیه السلام او تاسو بیا د سپي شو او نو دا او چې دا خو تعالی مخکې ویلي چې ګوره تاسو د سپي عبادت وکړو دغه شان الله تعالی ورته ویلي چې موږ په تاسو باندې کوی تور د پاس راوچت کو او دا ټول خبرې خو الله تعالی کړې وي نو بیا ورته ویلي. امام رازي رحمه چې د عربو عادت دا دی چې هغوی کله کله د خبره باندې د تاکید د زور نه دی لپاره نو الله تعالی بار بار د خبرو یادې چې ګوره موسی علیه السلام تاسو سره راغلی و د ویلې د ذکر کړلو بیا تاسو چې عبادت کوو چې اصل کې د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کوم یو نو دا خطاب الله تعالی وی چې ګوره ستاسو چې کوم مشران او د سکي باندې بیا د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه یو چې مشران او قرار باندې مسجد او تاسو راځي او ډیر علماء وایي چې الته کې الله تعالی د سکي عبادت خبر کړی و نو الله تعالی د نعمت په تور باندې ذکر کړی و چې ګوره ما په تاسو باندې دا وکړو چې تاسو د سکي عبادت وکړو خو بیا هم چې تاسو د دوه باسر الله تعالی د اوس دې د دوی چې د سکي خبره بیا کوي نو دا ورته د دوی خلاصه ذکر کوي چې ګوره تاسو هغه خلک دي چې تاسو ځان ته الله تعالی دوستان وایي اوس ورته بیا هم د الله تعالی دوستان دي د الله تعالی خاص خلک الله تعالی ته تاسو څنګه خاص خلک یې څنګه د الله دوستان یې تاسو د سکي عبادت کړئ تاسو د الله تعالی عبادت نه کوئ نو ځکه ورته الله تعالی یو ځل بیا دا خبره کوي چې ګوره وإذ ولقد جاءكم موسى بالبينات راغلی تاسو ته موسی علیه السلام په ښکاره دلایلو سره دا ابن جوزي رحمه الله وایي چې د دې مطلب دا دی چې په تورات کې به الله تعالی حلال او حرام په هر ښکاره ذکر کوي لکه څنګه چې په قرآن مجید کې په احادیثو کې هر څه صفا ذکر کوي نو په تورات کې الله تعالی بالبينات مطلب دا دی چې حلال او حرام پکې واضح دي دغه شریعه مطلب بالبينات نه د موسی علیه السلام هغه معجزې مطلب دي موسی علیه السلام چې کله راتېرېدو د شعیب علیه السلام د خوا نه راغی نو یو رڼا یې ولیده موسی علیه السلام چې هلته کې لاړو الله تعالی ورسره خبرې وکړې او بیا ورته دا ووایي چې یو ستا معجزه ده چې دا همسا واخله نو چې کله ستا ضرورت وي نو دی نه ګزاره د دې نه به اژدها جوړېږي او موسی علیه السلام به داسې کوله چې هغه یې داسې ګزاره کړه موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام ګړۍ هم ساتلې وروسته یې ساتلې دي ځکه د هر پیغمبر دا عادت مبارک و پیغمبر علیه السلام فرمایي امام بخاري مولا حدیث نقل کړی دی نبی علیه السلام وایي چې هر پیغمبر ګړۍ ساتلې دي
چا دې د اوسو چې تاسو سره ودی او وما يسوق إيراد وعني لما كان مصابين اللي يخلقوا جريس ولما كنتش بتيجي لكن لا تجي بالكسر حكمت بالكسر تجي حرب قبل جريس وإذا جاء وجه ده شيء بدي أقول لك أنا لا أساسي بدي خوفه شيء لا أساسي عن الإسلام بل كذا زيو وتقبل وروان بس وزرينا ندين تكي يمكن إنسان كذا دكتور بيجي چې پردي چرته کې غنم کوروانه وي پردي شپول معامل کې پردي فصل ونوي نو دغه شاته کې د امت مثال لرلو دي چې دوی چې د پیغمبرانو بیا ساتي چرته کې حرام راځي چرته کې پرستي ونه کې په دې نه مخکې الله تعالی تربیت کې څو چې ګډي انسان دي نو پیغمبر علیه السلام ګډي ساتل دي حضرت موسی علیه السلام ساتل نو موسی علیه السلام په باندې ټکو د کېدو مجدا خپل همسامه راوړل بس دا هغه چې نو مار په جوړ شو د دې ګړو حفاظت به او څو ولا خوان شو کله کله چې د سي ګړو وړه ځان به شاعر د استجاب راځو کله کله په باغې باندې باندې راستل او د ټول نړۍ کار کړه چې روان په روان کې واچو او دا جام یو چې د تخلان دي په خپل پاس نو هغه ټیم کې روان یو ځین دا غینه پاتې کړل د جادوګرانو په نو دا مسخره چې دا جادوګران راغلو علماء چې او یا سره کسان راغلل او یا سره په یو دا لاټي ماته واچو د دنیا میدان کړل موسی علیه السلام په دغه کې په خپل وایي چې دا څنګه چې دا ټول میدان د جهاد الله تعالی وایي بس وعلم الاصفار كما صار موسی علیه السلام گزار داسې ول د هاتي جوړ شو چې په ټول په لوړ مړی باندې کېږي نو ټول جادوګران په سمندر باندې وي ویانو کچته کې دا سحر وایي نو مکار چې زمونږ د پړې د سره نو دا معجزه څنګه چې وکړو چې به معلومه شو چې دا حقیقت دی نو بالبينات نو مطلب یو د حضرت موسی علیه السلام اقسام مبارک دیم یدی بيضاء د موسی علیه السلام له الله تعالی دا معجزه ورکړې و چې لاس مبارک د صفت اطراف مبارک دنه چې د صفت هر په داس ورته لکه د نور په شان چا وته تاریخ دا موسی علیه السلام معجزه او پس له یې خو د برابر شو دا شان موسی علیه السلام له الله تعالی نه معجزه نو یو ورکړي هغه ویني چې ورته د بنی اسرائیل ته په یو جام کې بنی اسرائیل او کېږي به وبس کوي او د موسی علیه السلام په قوم کې وبس کوي او چې بنی اسرائیل کېږي وبس کوي د فرعون خبره بیا د موسی علیه السلام په یو دا خبره درې کوي د ایمان او موسی علیه السلام د الله دا کنه ما بیا دی نو الله تعالی څنګه راځي چې الله خان راځي چې دا خان راځي کیسه امرونه دا ټول شروع د معجزې د حضرت موسی علیه السلام نو الله تعالی ولقد جاء موسی تصبر عليه موسی علیه السلام بالبينات وقال دلائل وقال دلائل وتصبر ثم تقسم المجد يعود تصير بالمدرسة من بعده رسول موسی علیه السلام نه او دا خبره تاسو ته ویل چې د سړي باندې څنګه شو چاجو څنګه خبره شوه خو د دې په ذهنونو کې د تسبیح باندې څه کاري چې دوی را تیرېدل کله د دریاب باندې را پوي وتل نو د خپل یو قوم چې هغه د تسبیح عبادت کوي او دوی په ذهنونو کې دا راغله چې هغه له بخښنه یو معبود پکار دی نو چل بیا چې سړي په او د یو څه څه چې د نبی ولي کړه او د جبرئیل السلام د خو خاورې په اواز او وایي او هغه وزن شروع کړه او دوی ورلای په سجده باندې کړو ویا زموږ راځي ځکه چې انګړي په ذهن کې هغه د عبادت د څه خبره تاویدار د دې وجه یو ځل نبی رسول الله والسلام په وظیفه باندې د په یو جهاد کې نو خلکو الته کې یو ونو هغه ته د خپل ټول دي سي ځوړندولې یو عجیب غونډه کې منظر او دا غوړي نو یې کوم نبی رسول الله ته چې یا زموږ په شان کې یو نه وی چې دا دوی مو تاجولې ان موسی نبی رسول الله ته چې تاسو په بنی اسرائیل مشان خبرې کوو چې هغه د سړي د عبادت کسان ولیدل نو به موسی علیه السلام ته وی چې موږ له شان کې اوس کې پکار دي وي تاسو ما په شان کې خبرې کوو
تر دې پورې سیرو کې راغلي چې نبی علیه الصلاة والسلام په یو ځای کې صلی الله علیه وسلم آرام یې کوو نو خپله توره مبارکه یې د ولې ته اچولې وه نو بیا به خلک راتلل او هغه ځای کې به تاوېدل راتاوېدل نو عمر رضي الله عنه هغه ونه ایست وواله وایي ځکه چې هسې نه سبا خلک بیا د دې ونې چرته عبادت شروع کړي نو د دې خلکو په دې ذهن کې د تسکي د عبادت څخه راغلی چې مخکې دوی راتېرېدل نو په لاره کې خلکو د تسکي عبادت کوو نو چې کله د سامري د ورانۍ وکړو هغه خو بیان دی فرمایي چې څه کړی د سامري کله د ورانۍ وکړو نو د هغې نه بعد د ډالۍ تسکي لپاره سجده باندې وکړو نو الله تعالی وایي وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوئ ظلم اصلا کې دې ته ویل کېږي چې وصف شی بغیر محله ظلم یو تعریف دی چې د یو شی د کوم ځای دی او د هغه ځای کې هغه شی نه استعمالوي نو دا ظلم دی نو ګور الله تعالی ظالمان څه کوي چې دا سر الله تعالی موږ راکړی دی نو چې الله ته په ځمکه باندې کېږي او دی به دا خپل سر چې دی نو هغه سپي ته به سجده باندې کوو سپي ته به عبادت کوو نو دا ظلم دی او هر شی چې هغه د کوم نعمت د کوم شي دپاره یو انسان یې په هغې نه استعمالوي نو دا ظلم دی مثلا موږ چې الله تعالی سره راکړی ټوپۍ انسان پسوي نو چې اوس دا انسان راولېږي دا ټوپۍ مثلا د دې زنګون پسې وتړي نو دا ظلم دی ځکه چې دې ځای د اثر دی دا شان مثلا پیزار دی نو انسان چې دی نو هغه ځای کې پرې وباسي اوس که پیزار راوړي دلته کې مخکې به د منبر کې کېږي نو دا ظلم دی چې کوم شیز د کوم شیز دپاره مقرر دی په هغه شیز کې استعمالول دا شریعت موږ ته حکم کړی دی چې د هغې نه بغیر په بل ځای کې استعمالول دا ظلم دی لکه نظر الله تعالی موږ راکړی دی چې دا په بېحیایۍ کې مه استعمالوه نو که دا انسان په بل ځای کې استعمالوي دا ظلم دی دغه شان که ژبه الله تعالی موږ راکړی چې حق ووایه نو که دا په بل ځای کې استعمالوي ناحقه خبرې پرې کوي نو دا ظلم دی بس دغه څه سزا ده وانتم ظالمون بیا الله تعالی فرمایي وإذ أخذنا ميثاقكم حتى تجسسوا وأطاعوا ورفعنا فوقكم الطور أصطاصنا مصر في طور غرجنا ولا قوة طور مثل کې هغه غر چې موسی علیه السلام د الله سره خبرې کړې یا طور هغه غر ویل کېږي چې هغې باندې ګیا شینکۍ نو هغې ته طور ویل کېږي موسی علیه السلام ته سعودي او یا ګیاسان او یې چې موږ سره الله خبرې وکړو نو به تورات منو الله تعالی سره خبرې وکړلې هغې ته موسی علیه السلام وایي څنګه تاسو کتاب منئ نو موږ الله نه منو کتاب موږ ولې نو الله تعالی په دا غر چې نو راپورته نو داسې ورته بره کتل الله تعالی ته کتاب اخلي که نه په دغه نو دوی ورته داسې په کاغذ سترګه باندې کتل او سجدې داسې کتل ورته وایي هغه یمنو د دې وجې نه یمنو اوس هم دا سجدې کوي نو کوي وایي ځکه زموږ مشران باندې سجده وکړي وایي موږ ته خبر کړو نو د دې ترکیب څه ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم واستيسروا بقوة ومضبوطيا سره واسمعوا خبر واورئ نو قالوا ویل سمعنا موږ واورېده چې دا غر ته الله تعالی راپورته کړو موږ واورېدو بالکل منو او چې دا غر الله تعالی کېښود وعصینا موږ نافرماني کوو خبر نه یو دیم دا چې سمعنا د دوی چې کوم مشرانو نو مشرانو یې موږ خبره مونږ بالکل او که مشرانو یې عصینا موږ نافرماني کوو خبرو دې جوړ نه یا علماء وایي چې کوم په دغه ټیم کې حاضر خلک نو بعض خلک وایي چې سمعنا موږ خبره مونږ خو بعض وایي نه خبره نه مونږ موسی علیه السلام خبره نه یا دا چې په ژبه باندې خو یې دا وي چېرته موږ د موسی علیه السلام خبره مونږ او په خپله کې دا تاسو کړی چې نه نو سمعنا او عصینا یا دا چې دا زماني په یو زمانه کې وي وایي موږ د موسی علیه السلام خبره مونږ او په بل کې د بیا او عصینا موږ د خبره مونږ الله تعالی فرمایي دا ولې فأشربوا بخدورهم من عيشة بكفرهم اسكن شوارع طريق الروكي محبت تسكيل لكفر علماء دې انسان دې الله تعالی ذکر کړی دی لکه ځمکه د هغې ته اوبه انسانانو وکړي یا باران وشي نو بیا په هغې کې قسمه قسم بیاګانې راڅرګندې شي نو دغه شان موږ د سکي ته عبادت وکړو دا محبت د سکي دې زړه ته تللی شو نو بیا به قسمه قسم کتنې پکې هغه راغانې شي نو د دې مطلب دا دی یا دا چې انسان چې کله شراب وڅښي نو دې بېخوده شي
نو دغه شان ته کې د دوی د اسکی د عبادت دومره وکړو چې دوی بالکل یهود شو هېڅ ډول په سجده باندې پرېوته. په دې وجه نه حدیث کې راغلی دي چې حبک الشیء یعمی ویفسد. د یو شي محبت انسان ړوند کوم کوي. نو انسان په دنیا کې د یو شي سره دومره محبت نه کوي، د دنیا سره دومره محبت نه کوي چې آخرت ته نږدې شي. د مال او د بیبي او د بچو سره دومره محبت نه کوي چې آخرت ته نږدې شي. او دا زړه چې کوم دی الله تعالی دې د زړه ذکر کوو، ځکه دا زړه حساس شی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الا ان فی الجسد مضغه، د انسان په وجود کې د غوښې یو ټوکړه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله، کدا ټیک شو ټول وجود به ټیکي، او کدا خراب شو دا ټول وجود به خرابي. نبی علیہ السلام فرمایي الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب، دا زړه دی دا زړه دی او دا زړه دی. نو زړه باندې د دې وجه د انبیاء کرامو مهنت چې نو هغه د انسانانو په زړه باندې، او دا صوفیا چې څومره خلک دي نو هغوی په زړه باندې مهنت کوي. بس و چې ذکر کوئ لکه سلزله وایي چې الا الله الا الله ولې زړه چې زړه د انسان پاک شي. نو زړه چې کله برابر شو نو ټول اندامونه به یې برابر وي، که زړه دې ګنده و نو ټول اندامونه به یې خراب وي. نو ځکه الله تعالی فرمایي واشربوا فی قلوبهم العجل، اوس کلی شو د دوی په خولو کې محبت دستي. یو عالم دی امام سیوطي رحمه الله ډېر زیات عجیبه خبره کړې، او د دې مطلب دا دی چې په حقیقت کې د اویس کړي وایي څه خبره وایي موسی علیه السلام چې کله د عسکر چې دی هغه ټوکړې کو او د دریاب ته واچو، وایي دا کله هغه وکړي چې اشاره وکړي د اوس و چې کوم ټول خلکو اوس کړي نو چې چا د اسکی عبادت کړی وایي دا هغوی دا شروع د ورته کې ذکر او مطلب مو چې دانې به راوخته. نو موسی علیه السلام په کومه ولې دې خلکو د اسکی عبادت کړی هغه ته جدا او تاسو جدا شئ دا نور راځي ا دې نور دې په پاتل شامل ځکه او ډېر راځي. نو وشربوا قلوبهم من قلوبهم العجل، مطلب دا دی چې دوی دا اوبوس کوي نو زړه دې او بل مطلب یې دا دی. او دې علماء چې دا محاوره ده، لکه خلک وایي ما وایي د په دې ځبر کې چې نو خلک وایي زموږ زړه یو بنسکی یره وایي په دې خبره به زړه بنسکی. نو دا شان الله تعالی فرمایي واشربوا من قلوبهم العجل، دې زړه یو بس کوي د څه عبادت چې ورته کوي نو د پروايي. نو الله تعالی دې سم آیات نورکم به ایمان، اساس ایمان چې تاسو په دې باندې حکم کوي. لکه څنګه چې الله تعالی په موجود شي ما دا سم ایمان دی. لکه موږ چې دې ته د ټول خبرې واورې یا بدل زموږ د اخرت چې زموږ په یو کومه باندې چې ناس دي یا موږ چې موبایل د استعمال زموږ د اخرت چې د کلام ترپوري او د اخرت حدود حرام. نو الله تعالی فرمایي بیت سما یامرکم به ایمان، مراد تاسو د ایمان سره ورکوم درته ان کنتم مؤمنین بالله. نو دې آیاتونو کې الله تعالی د اسرائیل د خپل اساس کوي او محمد زموږ د امت په طریقه چې تاسو دا کار نه کوئ. ولقد جاءكم او بشکا علیه تاسو موسی علیہ السلام بالبينات وقال ثم اتخذتم العجل، یعنی تاسو سیلرا عبادت سرا من بعده رستدعتونا وانتم ظالمون، او تاسو ظلم کوئ. وإذ أخذنا ميثاقكم وقد واعظنا مستعصنا وتستعصوا ورفعنا او چتمدو فوقكم الطور، استعصوا دقاسا ويدور خصومني سي ما آتيناكم سشمتا صدركو بقوة مضبوط ياسا واسمعوا او خبروا عليه قالوا ويلي سمعنا ونواويدا وعصينا ومنا فرمانيكو وأشربوا او اسكنفا في قلوبهم العجل، طريق الرنوكي محبت دسكي بكفرهم دوی د کفر د وجنا. قل وتوایا پیغمبر علیہ السلام بئس ما یأمرکم به ایمانکم، ډیر بد دی
هغه شی چې حکم کوي تاسو ته ایمان تاسو باندې باندې ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې